الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانانو ورونو، د پاکستان اوسیدونکو او په نور دنیا کې اوسیدونکو مسلمانانو ورونو، په دې وخت کې په هر یو ملک کې افراتفری ده، خلق په هیبت دی، مخلوق د یو بل نه بیزاره دی او د هغې وجه دا ده چې یو عامه وبا راغلې ده. د کرونا وایرس په نوم باندې وایرس خورېږي او ورځ تر ورځه د هغې اثرات زیاتېږي. وبا دا هغه مرض دی چې دا ورځ تر ورځه خورېږي او زیاتېږي. وبا پخوا هم ډېره راغلې ده او تاریخ د هغې ذکر کوي. یو وبا 749 کې هم راغلې وه، 749 هجري کې. بله وبا 764 هجري کې هم راغلې وه. بله وبا 833 هجري کې هم راغلې وه. او بله وبا زمونږه په دې ملک کې 1919 کې راغلې وه. د مشرانو نه نقل دی چې یو ځل به سهار خلک مقبرې ته لاړل، نو تر ماښامه به هغوی بیا نشو راتلی، ځکه درنګ په درنګ به قبرونه کنستلو او جنازې به کولو. الله دې موږ او تاسو ټول د دې وباګانو نه محفوظ وساتي او الله دې دا وباګانې په شا باندې بوځي. نن بیا وبا راغلې ده، کرونا وایرس دی او غرض تر ورځه باندې خورېږي. د دې وبا اسباب څه او د دې وبا حقیقت څه دی او د دې وبا علاج څه دی او بیا زمونږ او ستاسو ذمہداري څه ده، دا 15 خبرې زه نن کوم. اول خو ما ذکر کړل چې وبا بیماری څه ده او پخوا دا څو ځله راغلې ده او په دې وخت کې 2020 کې هم دا وبا خوره شوې ده، په چین کې، په پاکستان کې، په هندوستان کې، په عربي ممالکو کې، عجم ممالکو کې. نو دا 15 خبرې زه کوم. یو خبره ما ذکر کړه د وبا، دویم د دې وبا اسباب څه دي. نو اسباب خو یا امتحان دی د الله رب العزت طرف نه په نیکانو بندګانو او په ناکاره او مجرمانو باندې د الله عذاب دی. حدیث کې راځي، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې هغه مال چې د کافرو نه حاصل شي هغه خپل مال وګرځولی شي، والزکات مغرما، زکات تاوان وګرځولی شي، والامانت مغنما، امانت ته غنیمت ویلی شي، وعق امه وادنا صدیقه واقصى اباه، د مور نافرمانی شروع شي، دوست ځان ته نږدې کی او پلار د ځان نه لرې کی. والان آخر هذه الامت اولها، او د دې امت رستنی کشران په مشرانو بدرت شروع کی. فلیرتقبوا عن ذلك ريحا حمراء وزلزلة ومسخا وخسفا وآيات تتتابع كنظام بال قطع سلكه. نو ستاسو شکلونه روانېدل به شروع شي،
زمکه کې مانډل به شروع شي او داسې عذابونه به یو بل پسې شروع شي لکه هار چې اوشلیږي او د هغې مرای هغه د یو بل پسې را رواني. دارنګه حدیث کې راځي، ابن ماجه روایت نقل کړی دی چې کوم قوم کې بے حیايي زیاته شي او بیا اعلانیه طور باندې ښکاره طور باندې خلک هغه او پیشن وګرځي حاصل زوامه، نو بیا په تاسو باندې به وباګانې راشي. شعب الایمان کې بهقیوم یو روایت نقل کړی دی، اوږد روایت دی خو په هغې کې اخیری جملې دا دي اذا رأیت الوباء قد ظهر فاعلم ان الزنا قد فشا، چې کله تا وبا ولیده چې هغه ښکاره شوه خورېږي نو په دې پوه شه چې زنا په خلکو کې زیاته شوې ده، نو د هغې د وجې نه وباګانې راشي، د الله عذابونه راشي. اوس کله چې دا عذاب او دا وبا راغلی ده نو د دې به حقیقت سي او دا وبا خورېږي او که نه خورېږي. یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لا عدوى ولا طیرة، په مرض کې تعدیت نشته، مرض د یو بل نه یو تن نه بل ته نه خورېږي. خو بله حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو جزامی سړی د لاس نه ونیسه او ځان سره ډوډۍ ته کېنو، د هغې نه هم دا معلومیږي چې مرض د یو نه بل ته نه لګي. خو بل حدیث کې راځي فر من المجذوم فرارک من الاسد، چاته چې جزام لګېدلی مرض د جزام لګېدلی نو د هغه نه داسې تخته لکه د زمري نه چې تختې، د هغې نه دا معلومیږي چې مرض د یو نه بل ته لګېدی شي، وایرس خورېدی شي، نو د هغې نه خو دا معلومیږي چې تعدیت په مرض کې شته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شام ته روانو او په لاره کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چاوي چې هلته وبا راغلی ده، اوږده واقعه ده. نو ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ هم په هغه موقع باندې موجود و، عبدالرحمن بن عوف هم بیا راغی رضی الله تعالی عنهم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د لارې نه واپس شو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ ورته وی اتفر من قدر الله، ته د خدای د تقدیر نه تختی؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی ذالک من قدر الله، دا زموږ واپس کېدلم د تقدیر د الله نه دی. دې نه دا معلومیږي چې کوم ځای کې وبای نو هغه ځای ته مه ځه، او چې ته کوم ځای کې هلته وبا راله نو د هغې نه تخته مه. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ووی ما د نبی علیہ السلام نه دا اورېدلی دي چې کوم ځای کې وبای نو هلته ځئ مه، او چې ته کوم ځای کې وبا راله نو بیا د هغې نه وځه مه. دې نه دا هم معلومیږي چې کوم ځای کې وبا راله او ته پکې نو د هغې نه ځه مه، ځکه وایرس به ځان سره بل ځای ته ووسې، او چې کوم ځای کې وبا ده نو هلته ځه مه، ځکه تا ته به وایرس ولګي. خو دا ټول روایات چې ته وګورې نو حاصل یې دا راوځي چې انسانان دوه قسمه دي، یو هغه دي چې هغه کې قوت مدافع شته او زړور دی لکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نور داسې چې تکړه نو هغه دې یریږي نه، او یو هغه چې هغه شکی سړی نو هغه دې ځان ساتي، ځکه دا شک دا وهم دا هم یو مرض دی، سړي ته مصیبت جوړوي. دویم دا چې مرضونه دوه قسمه دي، یو هغه دي چې د هغې وایرس خورېږي، او دویم هغه مرضونه دي چې د هغې وایرس نه خورېږي. بهرحال هغه محدثین د هغې تطبیق بیا کوي. وارث دا چې بیماری دا لګېدی شي د یو نه بل ته، نو په دې کې احتیاط پکار دی. یو حدیث کې راځي صحیح مسلم کې 5791 نمبر حدیث تے چې نبی علیہ السلام وی بیمار اوخ
هغه درو او خواته مو بیایي دارنګه د مخکې چې ما روایت وي صحیح بخاری 5707 حدیث ته چې فر من المجذوم فرارک من الاسد د جزامین داسې تخته لکه د زمرینه چې تخته داسې بخاری کې 5728 نمبر روایت ده چې تا ته پته ولګي چې او ځای کې طاعون راغله دی وبا راغله ده نو هغه ځای ته ځما او چې ته کوم ځای کې هوایي کې وبا راله نو د هغې نه بیا تخته ما اوس د دې لپاره موږ او تاسو لا احتیاط پکار دی احتیاط دا به څنګه کوو نو هغه د حکومت وخت د ډاکټرانو ذمہ داری ده چې هغوی موږ ته طریقې وښیي چې دا طریقې دي او دا به تاسو استعمالوي او په دې باندې ډاکټران هغوی په خپله باندې شروع دي اړم دي په د دنیا کې 800 ماشومان په یو ورځ کې هغه د لوږې د لاسه مري کوم چې تحقیقات شوي دي د هغې غم چا سره نشته او 2% د کرونا وایرس د وجې نه مري د دې غم شته ځکه هغه چې مري 800 کسان د ورځې هغه غریبانانی چونکې دا وایرس کرونا وایرس مالدارو ته هم لګي نو د دې غم ځکه دی خو به هر حال غم پکار دی احتیاط بسی نو احتیاط موږ ته شریعت او دین خیله دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام سره د کجورو باغ ته لاړ بیمارو او پاسېدلی نو نبی علیہ السلام کجوري خوړې هغه هم کجوره او خولې ته کړه نبی علیہ السلام ورته وایي کح کح وغورځو ځکه ته اوس د بیمارانو را پاسېدلی او باویړۍ به وکړې نو احتیاط او پرهیز دا یو ضروری شی دی شریعت کې هم د دې حکم شته دارنګه نبی علیہ السلام څنګه چې مخکې ما ووی چې نبی علیہ السلام ویلي بیمار اوخ درو خواته مو بیایي فر من المجذوم فرارک من الاسد جزامینه داسې تخته لکه د زمرینه چې تختې د ټولو څیزونو احتیاط معلومیږي خو بدقسمتي دا ده چې هر یو سړی راپاسي او نن سبا خو فیسبوک هر یو سړي ځان له فیسبوک کولاو کړی دی او بس چې خوښه هغه وایي نو څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي البدایه والنهایه د حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن عمر ابن کثیر هغه په دې البدایه کې یو واقعه ذکر کړی ده چې کله په شام کې په عراق کې په حجاز کې طاعون خور شو په 478 هجری کې نو بادشاہ وخت اعلان وکړ چې څومره آلات د ټنګ ټکور دي نو هغه مات کوي د شرابو بوتلې ماتې کوي او کوم خلک چې بد عمله وو نو د هغوی حکم یې وکړ چې دا د دې ملک نه وځي نو په هغه ملک کې الله رب العزت احسان وکړ او فوراً هغه وبا په ختمېدو شوه او هغه وبا ختمه شوه دغسې زموږ ذمه داري دا ده چې موږ ډېرې ګڼې ته نه ځو ځکه چې وبا خورېږي او وایرس د یو نه بل ته لګي نو ګڼې ته تلل نه دي پکار حتی الوسه بعضې موقع دي چې هغې نه خلاصېدن نه کېږي خو حتی الوسه ګڼې ته تلل نه دي پکار او کوم چې ډاکټران پرهیزونه ښیي نو په هغه پرهیزونو باندې موږ او تاسو له عمل کول پکار دي دویم دا چې د ګناهونو معافي د الله نه غوښتل پکار دي سورہ نوح کې الله رب العزت د حضرت نوح علیہ السلام ذکر کوي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا نو استغفار او معافي د الله نه غوښتل او په هغې باندې عمل کول شروع کو موږ له پکار دي چې کوم مزدورکار خلک دی غریبانان خلک دی هغه نن سبا دیاړی یا مزدورای نشي کولی نو موږ له پکار چې موږ د خپل خوراک نه د خپل رزق نه څه جدا کو او موږ هغه سره امداد کو خدا سے نه چې ګورې هغه موږ په سوال عدد کو
ای موږ په تیاره عادت کو داسې هم نه ده پکار موږ به انشاءالله احتیاط کوو دا احتیاط پرهیز دا هم د شریعت یو حصه ده موږ له پکار دي بزدلي موږ له نه ده پکار چې موږ دومره بزدله شو چې موږ د یو بل نه نفرت شروع کو موږ د یو بل نه تښتېدل شروع کو موږ یو بل ته سپک کتل شروع کو بزدلي نه ده پکار نبی علیہ السلام جزامي د مټ نه ونیو او راوسته او ځان سره یې کېنو ډوډۍ ته نو بزدلي نه ده پکار بلکې ځان کلکول پکار دي جهاد کول پکار دي دا هم یو جهاد دی چې ته ځان هم کلک کې او نور هم کلک کې الله دې موږ لا د کلکېدو او د احتیاط توفیق او طاقت راکړي او الله دې زموږ د ټولو نه دا وباګانې لرې کړي بعضې خلک هسې ځان له جړا راولي او هغه چل ول شروع کړي چل ول او جړاګانو ظاهري ته حاجت نشته پټ الله ته جړل پکار دي او د الله نه معافي غوښتل پکار دي الله دې ما او تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین